الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. سورة تحریم شروع کو. محرم يحرم تحریم باب تفعیل نا مصدر دے. پزان بانی یو شی بندول او یو شی پزان بانی حرامول دا مانا دے تحریم دا. او تحریم چونکہ دلتا لما تحرمو راغلے دے نو په هر مشتق کې خپل مبدا او مصدر پروتی نو تحرمون تحریم راواغستا او دی صورت ته بطور نوم کې خود او دا هغه کار دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په الله ملامت کړی دی چې تاولی په ځان باندې حلال حرام کړی دي او دا مدنی دی نو د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو نازل شوی دی او دا صورت د ټول کار د بیت نبوت سره دی یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سره دی. زه چاته لګیم مطلب کوم ته ګوري ما څه ویلې د دې صورت کا دا زماره سي زیاتې خبرې نه دي دا ما ډېر په تکلیف باندې راټولې کړي ځان ته تاسو یو خبره باندې سوچ کوئ او پسې کتابونه ګورئ بیا ورته چېرته میلاویږي. دا نبی صلی الله علیه وسلم د دې صورت کار د نبی علیہ السلام د کور سره دی او د دې آیات کار د ازواج مطهرات سره دی. ټول صورت تاویږي د خبرې نه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د بیبیانو منځ کې چې کوم خبرې راغلي دي نو حدیث کې راځي یو ځل حبسی د پیغمبر خدا نه اجازت غوښتو او د هغې هغه ورځ باندې نمبر مو چې نبی علیہ السلام به د هغې کوي چې زه به د پلار مور او پلار کره لاړه شمه. کله چې حبسه لاړه نو ماریا ام ولده ور پیغمبر خدا ماریا قبطیه ماریا نبی علیہ السلام راوغوښتله د هغې کمرې ته او داګه سره هم بستری موکړه او دغه چې ګوري هغه واپس رااله او ماریا لا داګه په کوټه کې ده. بس هغه ډېر زیاته خپه شو ویل چې دا تا چې پیغمبر خو تا چې څه وکړو نو دا ټول تا ماته سپک نظر یې وکړو او زما په کمره کې او زما په بستره باندې کنه دا خبرې وکړلې. نبی علیہ السلام داګه ترزیه د پاره او خوشاله کولو د پاره دا خبره وکړه چې ته خپه کېږه ماریا ما په ځان باندې بنده کړه آینده به زه د ماریې خواله نه ورځم دې لپاره چې دا خوشحاله شي. او دویمه په روایت کې دا هم راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو عادت و چې د هغه دغه نهه بیبیانې وي د مازدیګر لمونځ به هغې زیات مخکې که اوس هم مخکې کوي نو دا د مازدیګر د لمانځه نه وروستو کم از کم 3 ګنټې د هغې اوسم دي. نو نبی علیہ السلام چې یو لمونځ وکړو نو بیا به د ازواج مطهراتو په کمرو باندې بیا چکر لګو نو یوې زه لاړ شه کېناسته هغې سره ګپ شپ ولګوه بیا د بلې سره بیا د بلې سره بیا د بلې سره. دا یو ورځ د حضرت زینب کره ډېر ایثار شو دا ټول یې سره ښکاره شو چې دا څنګه دلته ډېر ناست دی. بیا پته ولګېده چې هغې له چا ګبین راوړی او هغې به نبي علیه السلام څخه خبرې اترې وکړو چې بیا به پاڅېدل ویل یا رسول الله که شربت تله وکړم نو ګبین راګېستله وه په اوبو کې حل کول او خبرې هم کول دا خو ډېر وخت به تېر شو نو دا ټولې به رقصې ولاړې وې په انتظار کې. نو بیا عایشې او حفصې رضی الله تعالی عنهما یو پټ غوندې میټینګ وکړو او دا یې ویلې چې که ستا خواله مخکې راغی او که زما خواله مخکې راغی نو ورته به ووایه چې یا رسول الله تا نه خو موږ د مغافي روبي راځي
مغافیر یو خوخ غوندې شی دی مزیدار، خو دا بوی ډېر زیات کریح دی او تیز دی، ته مغافیر وایي. مغافیر یو بوټی هم دی په دې غرونو کې. نو دا چې بیا هغه بلې له ورغې، نو هغه چې دی حبسې ورته وویل چې تا نه خو ماله د مغافیرو بي راځي. هغه ویل ما خو مغافیر نه دي خوړي، نو پیغمبر خوا بدبوی ډېره بدي شوه، خو زینب کره مې ګبین څکلی دی، نو کېدی شي چېرته را مچۍ د مغافیر په بوټي باندې ناست دی او دا بوی د هګۍ نه راغلی. بهرحال الله رب العزت یو لطیف او باریک غوندې عتاب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته ورکوي او ورته وایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی، اے پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کے پیغمبرانو تا آواز کئی نو یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، یا ہود، یا لوط، دا سے آوازو نرازی. خو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی اللہ آواز کئی نو یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبیو، دیکھے شردا عظمت شان د جناب رسول اللہ تا. او دین سپا معلوم شوا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تمام رسولو اور تمام انبیاء نه غوره دی. تقریباً 1,24,000 پیغمبران اور رسول دی، اور پدی کی 313 رسولان دی، 313. اور پا 313 رسولو کی اول العظم 5 دی، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، جناب رسول اللہ، دا 5 پا کے اول العظم دی. نو دا رسولانو مرتبہ دا انبیاءو نا غٹلا، او دا اول العظم مرتبہ دا باقی رسولنا مرسرہ غٹلا. خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ دا اول العظم و رسول و انبیاء طولنا غٹلا. یا ایوہ النبی، اے پیغمبرہ، لما تحرم ما حل اللہ لک، ولی بندئی پزان بانی اگا سیز چا اللہ تا دا پار حلال کرے دے، چا اگا ستا وینزوا ماریا قبطی ماریاوا دا توالی تا پزان بندکا. تب تگی مردوات ازواج کو تطلبئی رضامندی دا بی بیانو، پا دی بانی تو بی بیانی خوشحال کئی، نو پزان بانی حلال حرام ہے، پزان بانی اگا کلاو حلال او پورا وسعت او پراخی، پزان بانی تنگئی. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخون کے مہربان دی. ستار دے لوڑی مرتبے سرا دا کار نو پکار، دا ترک اولا، دا اگرچہ دا عام خلق پبارک با اڑو گناہ نہیں، ستا شان دمر لوی دے، ستا شان دمر غٹ دے، چې دا تعالی ترک اولا یو شی ډیر غوره یو غوره. پیغمبران چې ډیر غوره په ځای غوره کارو کې نه پاګی باندې ګناه حسابېږي، شان ډیر لوړ دی. بیا الله رب العزت چونکه حرام چې په خپل ځان باندې حلال شی حرام کې، نو فقها چې ورپسې ګوري نو دا قسم دی چې تا یو خپل حلال شی په ځان حرام کو، گویا کہ تا قسم خوڑو، حلف دیو کو، اس بر حلف کفارہ ورکئی. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، یقیناً فرض کڑے و مقرر کڑے دے اللہ استاسو پارا خلاص دل، تحلہ یعنی خلاص دل دے یمین، خلاص دل دا ایمان استاسو پتور دا کفارہ بانی. تحلہ ستوئی تحلیل الیمین بالکفارہ، دے ترجمہ دا. تحلہ ستوئی تحلیل الیمین، یمین سپردل و ختمول بالکفارہ پا سبب دا ورکولو دا کفارے بانی. مخ کی سورہ مائدہ کی گورال تبیا نزکوائی واللہ مولاکم، اللہ کارساد حاجت رواستا سورے زنانو دمر لحاظ بساتی، وهو العلیم الحکیم، او دا اللہ پاک پویا حکمت والا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبسی تا 2 خبری اکڑی.
یو ورته دا وویلي چې دا ماریه ما په ځان باندې بنده کړه، او دویم دا دی چې زما نه وروستو خلافت به په ابوبکر او عمر کې دواړو کې وي، خدا خبره به چاته نه کې، او دا چې چاته وویل چې دا به نه کې نو به یې خامخا کوي. پوهېږئ پرې باندې ویل دا به چاته نه وی. ګورې نبی علیہ السلام داسې مخکې تیر شو او د حبسې او د عایشې کوټګۍ یو بل سره تړلې وي، او په منځ کې نری غوندې دیوال و، هغې ته په دې دیر کې ورته بیتر وایي. په یو کوټه کې هغې دوه کوټې سازوي، نو هغې دیوال نه کوي، نو څانګې راوړي هغه خښې کړي او یو خبر خو ورته خټې وتپي او لیوي کړي، نو هغې ته به دیر والا به ورته بیتر وایي. تاسو نه کړئ تاسو به درځي دیر جو که نه به درځي، خو ما ته معلوم دی. نو هغه نری غوندي نری دي دغه په شاني. نو بس فوراً حبسه را ننوت او پیغمبر خو مخکې لاړ، نور بی بیانو کرا او عایشې ته دا چالو که او له خواله راغله ویل چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم داسې خبره وکړه. پوهېږئ پرې باندې بس نبی علیه السلام ته جبریل راغی چې حبسې خو هغه الوي، او نبی علیه السلام حبسې ته ویل دا ته ولې ویو، دا کار دې ولې وکړو؟ نو دا یې ورته ونه ویلې چې دا دواړه خبرې دې ولې کړي دي. دا یوه خبره ورته یاده کړه چې دا د ماري خبره دې ولې کړې ده، خدای ورته ونه ویل چې د خلافت خبره دې ولې کړې ده. او د هغې وجه دا وه چې د خلافت خبره داسې وه چې د هغې کړې وه عایشې ته، خو عایشې خوا نه خوروله، ځکه د دې نه به بیا یو لوی شورش پر دې نه د پیغمبر خوا په ژوند کې سات شوی وی. د دې وجه نه دغه راز کې وساتلی شو. نو ورته وایي وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حدیثا، هغه وخت چې پټ کو پیغمبر بعضې بیبیانو ته یو راز یو خبره یو راز یې ورته پټ کړی، دا به چاته وی نه. فلما نبأت به، کله چې د بیبي خبر ورکړه په دې باندې، حفصې ته زر دیوالو او خبره یې ورته وکړه. ښځې ته چې کومه خبره وکړه نو پوه شه چې زنانه خبر شود، تمام جهان خبر شود. چې ښځه خبر شوه که نه تمامه دنیا خبر شوه. زمونږ پاکستانیانو ښځې مشرې کړې وې، یو سینر وزیر او یو وزیر اعظم وه. نو چې لندن ته لاړې نو ډومبی د پاکستان د ټمبم خبره انګریزانو ته وکړه، ویل مونږ خو یې ټمبم ساز کړی دی. پوهېږئ په دې باندې چېرته به ښځو ته د راز خبرې نه کوئ. نو فلما نبأت به، کله چې خبر ورکړه حبسې په دې خبره باندې، نو اظهره الله علیه، ظاهره کړه الله دا خبره په پیغمبر. جبریل راغی او پیغمبر خدا ته یې ویلې. نو نبی علیہ السلام بیبي ته وایي چې عرف بعضه و ارضان بعض، همیشه د کرامو او د عزتمندو خلکو تغافل چې داسې د عار او د شرم خبره یي نو ټولې نه کوي، یوه خبره ترې نه به څوک صرف یاد دهاني ورکړي هغه بنده ته، او دا انتها ته رسېدل په یو خبره کې په عتاب کې دا د کرامت او د عزت نه خلاف خبره ده. دا د کریم انسان اخلاق نه دي چې هغه خبره انتها ته رسوي. انتها ته چې رسې خو جنگ ته به یې ورسې، جدل ته به یې ورسې، فساد او اختلاف ته به یې ورسې. د دې وجې نه هره خبره به انتها ته نه رسوئ. نو واعرض عن بعض، فلما نبأها به، کله چې پیغمبر خدا خبر ورکړه هادي بیبي ته به په چې تا خراس پاش کو، قالت من انباک هذا، بیبي ورته وایي دا الله پیغمبر ته چا خبر کړي؟ دا حبسې خیال راغی که دا ورته څه عایشې وویلې. قال نبأني العلیم الخبیر، پیغمبر خدا ورته وفرمایل خبر را کړی ما ته هغه ذات چې په هر څه پوهه دی او د هر څه نه خبردار دی. ان تتوبا الی الله، حضرت عبداللہ زیر عباس ہوئی ډېر زمانے میں دا ارمانو چې د دې آیات مستاق پر پیغمبر خدا بیبیانو کې کمی چې ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. دی آیات مبارکه میں ډیره موده دا شک و چې د دې نه به کومې دوه بیبیانې مرادي، او دا مې دغه چې د عمر صاحب نه به تپوس کوم
وایي موقع نه میلاوېدل بیا حج له روان شو په لار باندې ځو حضرت عمر سارا ته لاړ چې راغی ما ورته اوبه نیولي دي استنجا وکړه بیا اودس کوي زه ورته اوبه اچوم بس دا یو موقع ما ته میلاو شوه مال چې خلیفه د پیغمبر خدا په بیبیانو کې دا کمې بیبیانې چې قرآن ورته وایي ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما وایي ما ته ویل چې وای حاکه دا خو حفصه او عایشه دي که نه یوه زما لور ده او دا ابوبکر لور ده پوهېږئ په دې باندې که نه نو دا دواړه دي او دا دواړه ډېر دغه وي دا دوه محاذو د پیغمبر خدا بیبیانو کې د یوې مشره به یوه او د بلې به بله وه ان تتوبا که تاسو دواړه توبه وباسئ الی الله الله ورته الله ته راجع کېږئ نو یاد ساتئ فقط صغت قلوبکما یقینا ستاسو زړونه کاږه شوي د جادې مستقیم نه چې تاسو د الله پیغمبر له تکلیف ورکوئ هغه ته هم یو متحده محاذ ساز کړی دی د هغه خلاف کوئ و ان تظاهر علی که تاسو د یو بل تعاون کوئ په خلاف د پیغمبر باندې حفصې او عایشې که د یو بل تعاون او امداد کوئ د پیغمبر په مخالفت کې او یوه ډله کېږئ نو هېڅ د پیغمبر ته دا هېڅ ضرر نه رسوي ولې فان الله هو مولاه پس یقینا الله کارساز د پیغمبر دی و جبریل او جبریل معاون دی و صالح المؤمنون او نیکان مؤمنان د پیغمبر شاته ولاړ دي والملائکة بعد ذلک او پرشتې د دې نه وروستو ظهیره دا امدادیان دي د پیغمبر دا ټول د پیغمبر شاته ولاړ دي د یو دو ښځو مخالفت به داسې پیغمبر ته څه ضرر رسوي چې د هغه شاته الله دی جبریل دی نیکان مؤمنان دي او پرشتې چې د الله یو لوی عظیم مخلوق دی طاقتور هغه د هغه شاته ولاړي د داسې دو ښځو مخالفت هغه ته هېڅ ضرر نه رسوي دا حالات مولانا شبیر احمد عثماني داسې لیکلي دي چې ابتدا کې چې کله دا فتح وشو نو اسوده مالداري راله نو د عامو خلکو ښځو جامې مزیدار شوې خوراکونه مزیدار شو هر شی مزیدار شو نو د پیغمبر بیبیانې راټولې شوې او یو متحده محاذ احساس کړ او د پیغمبر خدا نه مطالبه شروع کړه او دا روایت او حدیث کې راځي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د ښځې چاپېره ناست دي او دا مطالبه کوي چې عامو خلکو ښځې سم خوراک او څښاک کوي خو موږ راکوه که نه او هغې پسې وروستو د ګبین مسله هم راغله بیا ورپسې وروستو د ماریې مسله هم راغله دا ټولې مسلې داسې را روانې وي دې حد ته خبر راورسېده چې نبی علیه الصلاة والسلام قصد وکړه طلاق ور ټولو ښځو او بیا یې ایلا ورسره وکړله او د یو میاشتې دپاره بره کمرې ته وښوده او د زنانو خواته یې قسم وکړو چې نه به ورځم دا ایلا وشوه نو الله رب العزت د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته یو وارننګ ورکړه او ورته ویلې عسى ربه ان طلقكن عسى د امید دپاره راځي خو چې الله په کلام کې ذکر شي نو تحقیق معنا ده نو عسى ربه یعنی حقیقت دی چې رب د دې پیغمبر ان طلقكن کدا پیغمبر تاسو طلاق کی ان یبدل له ازواجا په بدل کې به ورکړي د تا بیبیانې خیرا منکن غوره به استاسو نه سوال پیدا کېږي د دې بیبیانو نه خو غوره نه وي څوک وایي دا هله غوره دي چې د پیغمبر په نکاح کې او چې د پیغمبر د نکاح نه لرې کړي بیا پکې غورهوالی چېرته بیا خو به هغه غوره چې نورې په نکاح کې راشي داسې بیبیانې به وله الله ورکړي مسلماتن چې به تابعداري وي خبره به مني مؤمناتن ایمانداري به وي په الله به یقیني قانتاتن معنا دا بیبیانې به قانتاتن معنا دا معنا د تابعدارۍ د قنوت تابعدارۍ ته وایي او قنوت په معنا د دې ده چې دا به عبادت کوونکي به وي قانتاتن عابداتن وکانت من القانتین چې د مریم په باره کې راځي تائباتن توبه ایستونکي زنانه به وي عابداتن عبادت او بندگی کوونکي زنانه به وي سایحاتن او دارنګې روجهدارې معنا هم ده او مسافر او مهاجر معنا هم ده
چې په هغې کې به مسافر مهاجر شاملي او صاحبات کونډې به هم پکې کونډې او ابکار او جینکۍ به هم پکې یعنی شوهر دیده زنانه به هم پکې ځکه پیغمبر خدا اکثریت بیبیانې کونډې وي و ابکار او جینکۍ به هم پکې ځکه چې نبی علیہ السلام بکرا صرف عائشہ ام المؤمنین کړی جنۍ نو په هغې کې عمده قصد دوه قسمه او صاحبات یې مقدم کو دې کې دې ته اشاره شوه چې بسا اوقات د سړي حیثیت هغه د کونډو ښځې د جینکو ښځو نه وي دا ستاسو دا نواب چې و که نه دا ډېر دلته زمونږ یو مولي صاحب د هغې ډېر صفتونه کوي دا ډېر خراب سړی و مونږ یې چې کوم کیسې اورېدلي ما ډېره موده په دیر کې تېره کړې ډېر ناکاره سړی تېر شوی دی نو هغه ډېر هر څه به یې کول نو چې چېرته زنانه منانه به یې په کار ونه ویل چې صاحبه زنانه راله یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم اهلیکم نارا څنګه چې الله د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته مخاطبه وکړه ورته وویلي چې که تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغسې مخالفت کوئ نو د هغه رب به هغه ته داسې بیبیانې ورکړي چې په دې صفتونو به موصوف وي نو دا نصیحت دی بیبیانو د پیغمبر ته نو اوس الله عامو مؤمنانو ته نصیحت کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم و اهلیکم نارا بچ کئ خپل ځانونه و اهلیکم او خپل اهل و عیال لرا ستا د لاس لاندې چې کوم خلق دی دا ستا عیال دی بس بچ کئ خپل ځانونه و اهلیکم او خپل کور والا نارا د اورنا ځانم د اورنا بچ کئ او خپل خپلوان او خپل بیبیانی خپل بچی خپل زامن او لونه دام د اور نه بچ کئ دا داسې اور نه دی لکه د دنیا وقودها الناس والحجاره چې خشاک داږي خلق دی والحجاره او کاڼي دي دې اور باندې خلق خشاک سیزي یا ګیس سیزي هغه دا اور نه دی هغې کې به خلق سوځي د هغې بالن او د هغې ډکي او خشاک او ایندن چې څه ته وایي هغه به خلقي او والحجاره کاڼي به د کاڼو دوه معناګانې دي بقره کې دا خبره من کړې وه د کاڼو نه مراد یا دا بوتان دي د مشرکانو د زیاتو شرمولو او خفه کولو لپاره به د هغې بوتان هم ورسره الله جهنم ته واچوي او دویم دا چې د دې کاڼو مراد کبریتي کاڼي دي کبریتي هغه کاڼي دي چې په هغې باندې اور ښه ګرمیږي ګوګړي کاڼي چې ورته وایي د اور د ګرمولو لپاره به د کفارو سه الله کاڼي کبریتي ورچوي علیها نو سړی به ترې وتښتي که نه علیها ملائکة غلاظ شداد مقرر دی پری جهنم باندې ملائکة پرشتې غلاظ سخت زړي دي په چا یې رحم نه راځي که مشرک او کافر د ځمکې او اسمان په منځ کې چغه وي هغې نه اوري شدادونه مضبوط هم دي چې دا تمام دنیا دا خلک او طرف ته کې نیوي پرشتې جواب نشي کولی لا یعصون الله او نافرمانیم د الله نه کوي ما امرهم دا هغې خبر چې الله ورته حکم کړی چې الله وایي کافر ونیسي او دی نه نیسي ګندې الله وایي کافر له عذاب ورکوي ګندې نه ورکوي نه ویفعلون ما یؤمرون او کوي دوی هغه چې دوی ته حکم ملاوي کله چې د قیامت ورځ شي نو کافران به بانې کوي مشرکان به بانې کوي ګناهګاران به بانې کوي یره جی دا چلو او یره جی دا چلو او دا چلو ما ځکه کمی کړی ما نه ځکه لار خطا شوې ده ما په عمل کې ځکه تساهل کړی دی نو الله رب العزت فرمایی یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم اے کافرانو عذرونه مه پیش کوئ نن بل ځای کې راځي وقد قدمت الیکم بالوعید ما درته ډانټنه او زورنه مخکې کړې وه پیغمبر مې رالیږلی او کتاب مې رالیږلی و نن ما ته عذرونه مه پیش کوئ نن د عذرونو ورځ نه ده نن د بدلو ورځ ده
که ښه عمل دې کړی ښه بدله به میلاویږي، که بد دې کړی بده بدله به میلاویږي. وانما او زه زیاتیانو کوم الله وایي وانما تجزون ما کنتم تعملون، خامخا تاسو ته بدله درکړی کېږي ما د هغه څیزه کنتم تعملون چې وایي تاسو د هغې عمل کولو. دا زما کار زما زیاتی نه دی، نه زه په چا ظلم کوم، دا ستاسو خپله کارکردګي ده، ستاسو خپله عقیده او عملو، ستاسو خپل کردار او ناسته پاسته وه، ستاسو معاملې وي او د هغې دغه نتیجه ده نن چې نن تاسو په اور کې پراته یې. الله رب العزت زموږ او ستاسو اصلاح وکړي او الله رب العزت موږ په قرآن عظیم الشان کما حقه پویه کړي څنګه چې په قرآن باندې پویه ده او موږ او تاسو له الله د عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ یا الله زموږ د ټولو نه راضي شي او خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې. ربه دا قرآن عظیم الشان ستا کتاب دی، ستا امانت دی، ربه زموږ سره خدای موږ له دې د ښودنې او دې د زده کونې توفیق راکړي. خدای پاکه دې سره سره موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله دې قرآن نظام د تمام جهان کې راولي، خاص کر پاکستان کې راولي. خدای دا ظلم نظام، د بې انصافۍ نظام، د فحاشۍ او عریانۍ او سودخورۍ او شرابخورۍ نظام، دا د بېدینۍ نظام الله دا زموږ نه لرې کړي. خپل د قرآن او سنت نظام الله دا د عدل او انصاف نظام، د مینې او محبت نظام، دا د صحابه کرامو د مجتهدینو د محدثینو عظامو دا نظام یا الله د نیکانو صالحانو نظام دا په موږ باندې راولي. دا ارمان زموږ پوره کړي. څونه زموږ مشران زنانه نارینه وفات کړي خدای وبخښي، څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي. خاتمه زموږ ټولو په ایمان.